د دې درس آغاز به مونږه د سلاید نمبر 82 نه کوو او د مرکب غیر مفید یا د مرکب ناقص کم دویم قسم دی نو ان شاء الله تعالی دغه به مونږه په تفصیل او په وضاحت سره د الله پاک په توفیق او په فضل سره بیانو. تیر درس کې دا خبره مونږه ذکر کړې وه چې د مرکب غیر مفید 5 قسمونه دي. نمبر 1 مرکب اضافی، نمبر 2 مرکب توصیفی، نمبر 3 مرکب بنایی، نمبر 4 مرکب منع صرف او 5 نمبر مرکب صوتی. په تیر درس کې مونږه لومبی قسم مرکب اضافی په تفصیل او په وضاحت سره بیان کړی دی. دویم قسم دی مرکب توصیفی. نو صاحب کتاب د ټولو نه لومبی ته دی تعریف کړی دی او بیا د موصوف او د صفت وضاحت کړی دی. نو مرکب توصیفی دا هغه مرکب ته وایي چې کوم د موصوف او د صفت نه جوړ شوی وي. مرکب توصیفی دا هغه مرکب ته وایي چې هغه د موصوف او د صفت نه جوړ شوی وي. په دې تعریف کې مونږ دوه اهم الفاظ ذکر کړل، یو موصوف او دویم صفت. وس موصوف څه ته وایي او صفت څه ته وایي نو صاحب کتاب په خپله ته دې وضاحت کړی دی. خلاصه یې دا ده چې موصوف هغې ذات ته وایي د کوم ذات چې خواله یا بدواله بیانېږي. د کوم ذات چې خواله بیانېږي یا د هغې بدواله بیانېږي نو دې ته موصوف وایي. او صفت دې ته وایي چې د کوم لفظ په ذریعه باندې ته دغه موصوف د خواله بیانېږي یا ته دغه موصوف د بدواله بیانېږي نو دغه الفاظو ته صفت وایي. نو ته دې نه دا خبره معلومه شوه چې کم صفت دی نو صفت ښه هم کیدی شي او صفت بد هم کیدی شي. د ښه صفت مثال دی رجل صادق، رښتونی سړی. نو دلته د دې رجل ته دې تعریف بیانېږي، ته دې خواله بیانېږي او هغه خواله څه دی چې سړی رښتونی دی. لہذا د رجلون ته به مونږه موصوف وایو ځکه چې ته دې خواله بیانېږي او د صادقون ته به مونږه صفت وایو ځکه چې د صادقون په ذریعه باندې د موصوف خواله بیانېږي. او د بد صفت مثال دی رجل کاذب، دروغجن سړی. نو دلته رجل موصوف دی او کاذب ته دې صفت دی، خو دا صفت دا ښه صفت نه دی بلکې دا قبیح او خراب صفت دی. نو صاحب کتاب وایي مرکب توصیفی وہ ہے جو موصوف اور صفت سے مل کر بنے، چې هغه د موصوف او صفتو دواړو نه جوړیږي نو دې ته مرکب توصیفی وایي. موصوف وہ ہے جس کی اچائی یا برائی بیان کی جائے. موصوف دې ته وایي هغې ذات ته وایي چې د هغې خواله یا بدواله دا بیانېږي. او صفت دا هغې لفظ ته وایي چې د هغې په ذریعه باندې د چا خواله یا بدواله دا بیانېږي. امید دی چې په موصوف او صفت باندې به تاسو پوه شوي وئ. بیا صاحب کتاب یو اهمه د فائدې خبره ذکر کوي او ټولو طلباو له پکار دي چې په دې خبره باندې ځان په دې ځای کې پوهه کړي ځکه چې دا خبرې دا به اخوا بیا بار بار استعمالیږي او بیا به مونږ دونه په تفصیل او په وضاحت سره نه ذکر کوو. او هغه د فائدې خبره دا ده
چې صفت د خپل موصوف په څلورو حالتونو کې تابع وي، یا صفت د خپل موصوف په څلورو حالتونو کې مطابق وي. نمبر 1 پر رفع نصب جر کې، یعنی کچری موصوف مرفوع وي نو صفت به مرفوع وي، کچری موصوف منصوب وي نو صفت به هم منصوب وي، کچری موصوف مجرور وي نو صفت به هم مجرور وي. نو پر رفع نصب جر کې د صفت د خپل موصوف مطابق کېدل دا ضروری دي. دویمه خبره په واحد تثنیه جمع کې، یعنی کچری موصوف واحد وي نو صفت به هم واحد وي، که موصوف تثنیه وي نو صفت به هم تثنیه وي، او کچری موصوف جمع وي نو صفت به هم جمع وي. دریم حالت په تذکیر او تانیث کې، که موصوف مذکر وي نو صفت به هم مذکر وي، که موصوف مؤنث وي نو صفت به هم مؤنث وي. او څلورمه خبره په تعریف او په تنکیر کې، یعنی که موصوف معرفه وي نو صفت به معرفه وي، او که موصوف نکره وي نو صفت به هم نکره وي. نو په دې څلورو خبرو کې د صفت د خپل موصوف مطابق کېدل یا د هغې تابع کېدل دا ضروری دي. مونږ په یو مثال سره وضاحت کوو، صاحب کتاب هم ډېر مثالونه ذکر کړي دي، د هغې ټول به انشاءالله تعالی مونږ په هغې ځای کې وضاحت کوو. مثلا رجل صالح، نو رجل موصوف دی او دا صالح صفت دی، او دا کم صفت دی نو دا د موصوف په دې خبرو کې مطابق دی. لومبۍ خبره فرفع نصب جر کې رجل مرفوع دی نو تدې کم صفت دی صالح دا هم مرفوع دی. دویمه خبره په واحد تثنیه جمع کې نو رجل واحد دی نو تدې سره صالح دا هم واحد دی. دریمه خبره په تذکیر و تانیث کې رجل مذکر دی نو صالحون هم مذکر دی. او څلورم نمبر په تعریف و تنکیر کې نو رجل نکره دی نو صالحون وسره هم نکره دی. نو صاحب کتاب وای موصوف کی تینوں حالتوں یعنی رفع نصب اور جر میں صفت اس کے تابع ہوتی ہے. اسی طرح واحد تثنیہ اور جمع مذکر و مؤنث اور معرفہ و نکرہ ہونے میں موصوف و صفت کی مطابقت ضروری ہے. تدی مونگا وضاحت کو لکا رجل صالح نیک سڑے، رجل موصوف صالح صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکبی توصیفی ہوا. سلائیڈ نمبر 83 موصوف صفت کی پہچان. لمبے مثال ورکڑے دے امرأتن عالمتن، نو امرأتن موصوف دے او عالمتن تدی صفت دے. نو څنګه چې امرأتن واحد دی نو دغه شانتې عالمتن دا هم واحد دی. امرأتن مرفوع دی نو تدې صفت هم مرفوع دی. امرأتن نکره ده نو عالمتن هم نکره ده. او امرأتن دا مؤنث دی نو تدې چې کوم صفت دی دا هم مؤنث دی. رسول کریم، کتاب مجید، بیت عتیق، نبی امی. نو په دې څلورو وړو مثالونو کې موصوف مرفوع دی نو صفت هم مرفوع دی. موصوف واحد دی صفت هم واحد دی. موصوف مذکر دی صفت هم مذکر دی. موصوف نکره ده او صفت هم نکره ده. او توبه نصوحه دا د لومبي مثال پشانت دی. عود هندی نو دې کې هم مطابقت دی. امرأة صالحة، رجلان صالحان. نو دلته که تاسو وګورئ رجلان صالحان څنګه چې رجلان مرفوع دی نو دقه شانتې صالحان هم مرفوع دی. او دلته چونکې دا تثنیه ده د تثنیه حالت رفعی په الف سره ده نو د موصوف صفت اعراب یو شانت دی. رجلان تثنیه ده نو تدې صفت هم تثنیه ده. رجلان مذکر دی صالحان هم مذکر دی. رجلان نکره ده نو صالحان هم نکره ده. دغه شانتې رجل عالم. آیات بینات نو دلته فرفع کی
په مؤنث کېدو کې، په نکره کېدو کې، او دغه شان دی په جمع کېدو کې موصوف د خپل صفتو مطابق دی. او حیات ابدیت دې کې هم مطابقت دا موجود دی. مرکبی توصیفی جملہ کا جز بنتا ہے. تیر درس کې دا خبره مونږ کړې وه چې کم مرکبی غیر مفید دی، مرکبی ناقص دی، نو تدې چې دا کم قسمونه دي نو دا د جملې جز جوړیږي. یعنی یا مبتدا جوړیږي، یا د مبتدا د لپاره خبر جوړیږي، یا فاعل جوړیږي، یا مفعول جوړیږي، پوره جمله دا نه جوړیږي. نو دا قشانتی دا مرکبی توصیفی هم دی، ځکه چې دا د مرکبی غیر ناقص دا غیر قسم دی، د مرکبی ناقص د دې قسم دی. نو وسې دغه جملې ورکړي دي او په دې ټولو جملو کې مرکبی توصیفی دا د جملې جز دی. لومبۍ جمله ده شربتو ماء عذبا، چې ما خوږې اوبه وڅښلې، نو شربتو دا فعل به فاعل دی، او ماء عذبا، ماء عذبا دا موصوف او صفت دی، او دواړو په خپل منځ کې په دغه څلورو څیزونو کې مطابقت هم موجود دی. او دلته دا د جملې جز دی، او د جملې کم جز دی دا مفعول به دی. او شربتو مونږ دا ویلو چې د فعل ماضی کم گردان دی، نو په دې کې چې کم ضمایر دی هغه په دوه قسمه باندې دي، 12 صيغې یو طرف ته وي او 2 بل طرف ته وي. نو چونکې نو شربتو دا د واحد متکلم صيغه ده، نو په دې کې کم ضمیر دی، نو دا ضمیر پکې بارز دی، چونکې فعل دا معلوم دی، لہذا دغه ضمیر دا پکې فاعل دی. نظر حامد نجما لامعا، حامد پړقیدون کې ستوره ولید، نو نظر فعل، حامد فاعل، او نجما لاعبا لامعا موصوف صفت دا مفعول به دی، نو دا د جملې جز دی. او نظر چونکې دا د فعل ماضی د دوه صيغونه ده او د دې فاعل ښکاره دی، لہذا په دې کې په نظر کې ضمیر نشته دی، بلکې حامدون ولا فاعل دی، او حامدون مرفوع دی په ضمه سره. البس القمیص الابيض، چې زه سپین کمیس اغوندم، نو البسو فعل بفاعل دی. د مضارع چې کومې صيغې وي نو د ترکیب په اعتبار سره مونږ دا په درې باندې تقسیم کړی وي. نو دا پکې د هغې صيغونه دی په کومو کې چې د همیشه دپاره ضمیر مستتر وي، ځکه چې دا د واحد متکلم صيغه ده، په دې کې به همیشه دپاره انا ضمیر دا پټ وي. نو البسو فعل، انا ضمیر ولا فاعل، او القمیص الابيض موصوف صفت دا مفعول به دی. نو دلته هم دا د جملې جز دی. رأيت بقرة سمينة، رأيت فعل بفاعل، او بقرة سمينة دا موصوف صفت دا مفعول به دی. اكلت الرمان الحلو، نو دلته هم الرمان الحلو دا د جملې جز دی، مفعول به دی. خلیل رجل نحوی، خلیل مبتدا، رجل نحوی دا موصوف صفت دا خبر دی. نو دلته دا د جملې جز دی، حکم جز دی، د جملې خبر جوړیږي د مبتدا لپاره. ركب خالد حصانا سريعا، چې خالد غالبا حصان دا استوي، چې خالد په تیز رفتار اس باندې دا سور شو. نو ركب فعل، خالد فاعل، او حصانا سريعا موصوف صفت دا مفعول به ده. تقرأ زينب القرآن الكريم، تقرأ فعل مضارع ده، او زينب ولا فاعل، او القرآن الكريم دا موصوف صفت مرکب توصیفی دا مفعول به دی، نو دا د جملې جز دی. او تقرأو چونکې د فعل مضارع صيغه ده او د دې تعلق د هغې دوه صيغو سره دی، چونکې د دې فاعل ښکاره په لفظونو کې موجود دی، نو په تقرأو کې ضمیر نشته دی. الضيف یأکل الطعام اللذیذ، چې کم میلمه دی نو هغه مزیدار خوراک دا خوري. نو الضيف دا مبتدا ده، یأکل فعل، هو ضمیر مستتر هغه په دې کې فاعل دی، او الطعام اللذیذ دا مرکب توصیفی دا مفعول به دی، نو دا د جملې جز دی. او دلته یأکلو دا د فعل مضارع صيغه ده، او دا د دوه صيغو نه راغله، د واحد مذکر غایب او د واحد مؤنث غایب په صيغو کې واحد مذکر غایب صيغه ده. چونکې د دې فاعل ښکاره په لفظونو کې موجود نه دی، بلکې دا د مبتدا د لپاره خبر جوړیږي، نو دی وجې نه په یأکلو کې هو ضمیر مستتر دی او د هغې نه اشاره چاته شوې ده الضیف طرف ته.
الشرك ظلم عظيم، الشرك مبتدا او ظلم عظيم مرکب توصیفی دا خبر. ذهب الولد الصالح، ذهب فعل، الولد الصالح دا ولا فاعل له. نو دلته الولد الصالح دا د جملې جز دی او کم جز دی؟ فاعل له. زید بن ثابت صحابی، چې زید ابن ثابت دا صحابی دی. نو دلته دا زید بن ثابت دا مبتدا ده او صحابی خبر دی. خو دا زید بن نو دا موصوف جوړیږي، نو دا دو جمله جز ده او کم جز ده؟ دا مبتدا ده. نو که تاسو وګورئ په دې زیړ کلر کې چې دا کم الفاظ لیکلي دي نو دا مرکب توصیفي دی او دا د جملې جز جوړیږي، یا مفعول به جوړیږي، یا فاعل جوړیږي، او یا مفعول به جوړیږي، یا مبتدا جوړیږي، او یا خبر جوړیږي. نوٹ: ابن ترکیب میں ما قبل کے لیے صفت اور ما بعد کے لیے مضاف ہوتا ہے. دا ابن کم لفظ دے نو دی په باره کې یو اهم قاعده ذکر کوي، هغه دا ده چې د ابن لفظ د مخکې لفظ د پاره صفت جوړیږي، خو تدین وروستو چې کم لفظ دی نو دا ابن داغه د پاره مضاف وي. د ابن لفظ تدین مخکې چې کم اسم دی داغه د پاره صفت جوړیږي، خو تدین وروستو چې کم لفظ دی نو دا ابن لفظ هغه ته مضاف وي او تدین دا وروستو لفظ دا مضاف الیه وي. مثلا دا زید بن ثابتین کې ابن لفظ راغلی نو دا د زید د پاره صفت دی، زید موصوف دی او ابن دا ول صفت دی. نو د دوړو اعراب هم یو شان دي، څنګه چې هغه مرفوع دي نو داسې دا مرفوع دي. خو د ثابتین د پاره دا ابن دا لفظ دا مضاف دی، نو ابنو دا صفت هم دی خو دا مضاف دی ثابتین طرف ته، نو دی وجینا په دې ثابتین باندې زیر راغلی. امید ده چې په دې خبره به هم تاسو پوه شوي وئ. درجه ذیل جملوں میں مرکبی توصیفی تلاش کرے. د جملې ورکړي دي 15 جملې چې تاسو په دې کې موصوف صفات دا پکې تلاش کړئ. لومبۍ جمله د نزل من السماء کتاب نافع، نو کتاب نافع دا پکې موصوف صفت دی او دا فاعل جوړیږي د نزله د پاره. دویم نمبر یلبس محمود قمیصا طویلا، نو قمیصا طویلا اوږد قمیص، نو دا طویل د قمیص د پاره صفت دی، نو قمیصا موصوف او طویلا صفت دی. دریم نمبر اذهب الى المسجد الحرام، المسجد الحرام المسجد موصوف دی او الحرام دا ول صفت دی. سلورم نمبر الشرك ظلم عظیم، نو ظلم عظیم دا موصوف او صفت دی. پنځم نمبر الشکر عمل نافع، عمل موصوف او نافع دا ول صفت دی. درجہ ذیل الفاظ میں سے مناسب موصوف تلاش کرے. تاسو که خیال وی نو دا کم لومبه کالم دی نو دا خالی دی او په دې دویم کالم کې صفت ورکړی دی. د صفت کم کالم دی نو هغه مکمل دی. نو مونږ ته وایي چې تاسو دا بره چې کم لس الفاظ دي نو د هر صفت د پاره مناسب موصوف دا ولا تاسو راوړئ. نو دویم لومبی خو حل کړی دی په خپله ماء باردون. دویم نمبر دی لامعون، نو ته دې لپاره موصوف دی نجم لامعون دا اووم نمبر لفظ. دریم نمبر دی الرحیم، نو ته دې لپاره موصوف دی الرحمن الرحیم دا دریم نمبر لفظ. څلورم نمبر دی اللذیذ، نو ته دې لپاره موصوف دی الطعام اللذیذ دویم نمبر لفظ. او پنځم نمبر دی صغیر، نو ته دې لپاره موصوف دی د څلورم نمبر لفظ ولد صغیر. او العظیم ته دې لپاره صفت دی الفوز العظیم لویه کامیابی. پنځم نمبر لفظ رجیم، شیطان الرجیم اتم نمبر لفظ. او اتم نمبر دی الکریم، نو القرآن الکریم لومبی نمبر لفظ. نهم نمبر دی امینون، نو ته دې لپاره موصوف دی رسول امینون لسم نمبر لفظ. او جمیلتون نو یو لفظ پاتې شو نهم نمبر مدرستون جمیلتون. درجہ ذیل الفاظ میں سے مناسب صفت تلاش کرے. نو دا مشق بالکل داغه الټ دی، دلته د موصوف ورکړي دي او موږ ته دا وایي چې تاسو په دې لسو الفاظو کې د دې لپاره مناسب صفت دا ولګوئ. نو الله الرحمن دا خو په خپله حل کړی دی. دویم نمبر الطعام اللذیذ څلورم نمبر لفظ. تین نمبر تلمیذ غبی، غبی باندې کن ذهنه وم نمبر لفظ. څلورم نمبر دی فاطمه العابده، فاطمه معرفه ده او العابده هم معرفه ده.
پنځم نمبر لفظ دی. پنځم نمبر دی ماء بارد، یخ اوبو، لومبی لفظ. شپږم نمبر یې خپل کړی دی نجم لامع. اووم نمبر دی القرآن الکریم، اتم نمبر لفظ. اتم نمبر لفظ دی مدرسة جمیلة، لسم نمبر لفظ. نهم نمبر الطالب الصالح، نهم نمبر لفظ. او لسم نمبر دی المسجد الحرام، په دې صفاتونو کې شپږم نمبر لفظ دی. نن چې مونږه دا کم درس وکړو ته دې خلاصه دا وه چې مونږه د مرکبي غیر مفید یا د مرکبي ناقص دویم قسم ذکر کو، مرکبي توصیفي. مرکبي توصیفي دې ته وایي چې هغه د موصوف او د صفت نه جوړ شوی وي. بیا موصوف دې ته وایي، موصوف هغې ذات ته وایي چې د هغې خواله یا بدواله دا بیانېږي، او صفت هغې لفظ ته وایي چې د هغې په ذریعه باندې د موصوف خواله یا د بدواله دا بیانېږي. او بیا موږ اهمه د فائدې خبره دا ذکر کړه چې صفت د خپل موصوف په څلورو حالتونو کې تابع وي یا د هغې موافق وي. نمبر 1 پر رفع نصب جر په دې کې یو. دویم نمبر په واحد تثنیه جمع کې. دریم نمبر په تذکیر و تانیث کې هم مطابقت پکار دی. او څلورم نمبر په تعریف او په تنکیر کې. البته تدین بعض صورتونه بیا مختلف دي چې کله هغه بیا رال بیا به موږ ان شاء الله تعالی د هغې وضاحت وکړو.